زما د ایمان او د عقیدې ډیرو معزز او حاضرینو مسلمانانو ورونو، الله تعالی مختلف عبادتونه د بنده په ذمہ ضروری کړي. د دې عبادتونو مقصد دا دی چې بنده خدای ته نږدې شي. د عبادتونو مقصد دا دی چې په بنده د الله محبت غالب شي. د عبادتونو مقصد دا دی چې بنده نفس او شیطان مغلوب کی او د الله تابعدار بنده جوړ شي. په دې ټولو عبادتونو کې بهترین عبادت او خدای ته خوښ عبادت ذکر الله دی، د الله ذکر. د هر عبادت د پاره وخت دی. بعض عبادتونه دي د بعض ځایونو پورې خاص دي. بعض عبادت دی کال کې یو ځل ضروری، بعض عبادت دی ورځ کې سر 15 ځله دي لکه منځونه. بعض عبادتونه داسې دي چې ټول عمر کې دی یو ځل حکم کافی دی. لیکن د الله ذکر داسې یو عبادت دی چې الله تعالی د بنده نه مطالبه کوي، اے د ایمان والو الله یاد کوي په ډیرو یادولو سره. الله تعالی د دې عبادت د کثرت مطالبه کوي چې ذکر ډیر کوي. ذکر د خدای یادولو ته وایي او ترکمه پوری چې د خدای یادول د دنیا په دې مخ وینو دنیا به هم ودانای. کله هم چې د الله ذکر د الله نوم په دې دنیا کې بند شنو دنیا نظام به درهم برهمی، قیامت به قائمی، کائنات به ختمی. ځکه حدیث شریف کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی قیامت به قائم نشي تر څو چې د په مخ د ځمکه الله الله ویلو والا سوکي. نو ذکر ډیر بهترین عبادت دی. دویم دا دی چې ذکر د پاره څه شرایط نشته چې قبله ته به مخکې جمعات لبرازي او 10 بکې نه. دا داسې عبادت د کور کې هم کولای شي، جمعات کې هم کولای شي، قبله ته د مخینم کولای شي، بل طرف ته د توجه هم کولای شي، روان هم کولای شي، ولاړ هم کولای شي. خپل کار کې لاسونه د خپل کار کې مصروف دي، کاروبار روزگار کوه او خپل په ژبه د الله په ذکر خوځوه. یو صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم تراغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی قربان عبادتونه خو ډیر دي، اعمال چې خدای په راضي کیږي ډیر دي، خو ما ته یو او خوایا چې هغه وکم هغه راټینګ کم او زه په جنت ته لاړ شم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی لا یزال لسانک رطبا من ذکر الله، ستا ژبه د همیشه د خدای په ذکر لمدی. بس دا یو عبادت راټینګ کا، ستا په ژبه د همیشه الله الله لا اله الا الله سبحان الله الحمدلله دا عبادت جاری. بس دا راکلک کا، دا یو عبادت درته کافی دی. نو منګ او تاسو کدا غواړو چې د شیطان د حملونه، د شیطان د دسیسونه، د شیطان د دشمنۍ نه محفوظ شو، نو د خدای په ذکر په بچ کیږو. ځکه حدیث شریف کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی د خدای ذکر مضبوطه قلعه ده د شیطان نه، شیطان نه به بچ کیږي لکه د دشمن نه چې په محفوظه قلعه کې بنده محفوظي، د قشان به د شیطان نه باندې. ترکمه چې ته د خدای په ذکر کې لګیاي شیطان ته د سنشي ویلې. حدیث دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی شیطان د انسان پزړه باندې خوله لګولي، مختلف وسوسه خراب وسوسه انسان ته سوچونه ته راځي.
دا ځکه چې شیطان د ده په زړه خوله لګولې ده، غلطې وسوسې د ده زړه له راځي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي فإذا ذکر الله خنسا، کله چې دا انسان د خدای ذکر شروع کی، لا اله الا الله، سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر، سبحان الله وبحمدی، مختلف ذکرونه دي چې کم ذکر شروع کی خنسا شیطان شاته شي وتختی، شیطان نه محفوظ شوي. نو کمنګ تاسو دا غواړو چې د شیطان د وسوسونه چې زمونږ زړه ته مختلفې وسوسې راچي د دې نه محفوظ شو، نو صرف او صرف د خدای په ذکر به مونږ تاسو محفوظېږو. ښه ذکر نو څه ذکر به کوو؟ دا ذکر مختلف الفاظ دي، احادیث مبارکو کې راغلي دي. حدیث شریف کې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د جنت زمکه دشته ده، صحرا ده، هیڅ بوټی پې نشته. کله چې بنده سبحان الله وبحمده یا تش سبحان الله سبحان الله وای، دا یو سبحان الله باندې د جنت کې یو بوټی شین شي، شین باغ چې جوړیږي د الله په ذکر جوړیږي. او حدیث کې دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې څوک سل کرته سبحان الله وبحمده وای، نو د په عمل نامه کې به دومره نیکی لیکل کېږي چې د هیڅ یو انسان به نه لیکل شوي مګر د هغه انسان چې هغه هم دا ذکر کړی. دا څومره اسانه خبره ده سبحان الله وبحمده. یا موږ د خدای یو نعمت استعمال کو، په هغې باندې د خدای ذکر وکړو، لکه د ډوډۍ خوړلو نه وروسته ذکر راغلی الحمدلله، اوبه وڅښو الحمدلله، د خوب نه سړی راپاسي الحمدلله، چا سره د خوشحالۍ میلاو شي الحمدلله. دا ذکر زمونږ په خوله جاري، نو په دې خدای ډېر راضي کېږي. دا ټول ذکرونه دي، خو بهترین ذکر دا دی چې سړی درود شریف ډېر وایي او استغفار ډېر وایي، ځکه استغفار دا د خدای یادول هم دی او د خدای نه غوښتل هم دی، نو دوه کاره وشي، خدای یاد هم شي او د خدای نه د ګناهونو مغفرت هم وغوښتلی شي. دې دنیا کې به څوک داسې چې هغه به پریشانه نه وي، هر سړی پریشانه دی، او بیا مسلمان خو پریشانه دی. نو قسم دی ګورئ د پریشانیو د ختمولو دپاره بهترین څیز ذکر دی. زړه به دې خوشحالی، غمونو کې، مصیبتونو کې، دردونو کې، مرضونو کې، غربتونو کې، هر حالت کې به دې زړه خوشحالی چې الله یادې، بس زړه به دې د الله سره وي. کار خو د زړه دی، نور اندامونه خدا خو تابع دي، بادشاه خو زړه دی، زړه به سمي، د زړه روح به صحیح، دا نور اندامونه بیا د زړه تابع کېږي، او زړه روح به هله سمیږي چې خدای یاد په دې زړه کې او د خدای محبت په دې زړه کې. حدیث کې دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم امتیانو ته دعاګانې ښودلې دي. یوه دعا پکې دا ده چې تاسو دا وایئ اللهم انی اسألک حبک، خدایه ستا نه ستا مینه غواړم، خدای تا نه ستا مینه غواړم. نو د دې مینې محل او د دې مینې مرکز خو زړه دی، نو د خدای سره به مینه په څه پیدا کېږي چې ته خدای بار بار یادې، د خدای ذکر ډېر کوې، نو زړه کې به د خدای سره مینه شي. چې خدای سره د مینه شوه، د دنیا د کشالو نه بس بچ شوي، د نورو غمونو نه بچ شوي، نور غمونه به درته وړې وړې خبرې ښکاري، تصور به دې دی دا څه خبره ده، زړه له به یې نه اچوي، ابا د خپو د لاندې صرف د خدای مینه او د خدای محبت نه به زړه ډکي. دا به هله کېږي چې مونږ الله ډېر یادو. او دا تجربه ده چې څوک استغفار ډېر وایي، ګورې قرآن کریم کې دی او حدیثو کې دی او تجربې سره دا خبرې ثابتې دي چې څوک استغفار ډېر وایي، الله تعالی به د دنیا ټولې پریشانۍ ختموي. څوک دا غواړي چې زما پریشانۍ ختمې شي، هغه دپاره دا ضرور ده چې استغفار به ډېر وایي، کم نه کم 1200 کرته یا 12,000 کرته د ورځې سړی استغفار وایي.
سلوي خورزو پورې دا عمل وکینو الله تعالی ټول پریشانای ختمي دا تجربه سره ثابت دي او قران کریم کې خدای وایي فقلت استغفروا ربکم انه غفارا او يرسل السماء علیکم مدرارا نوح علیہ السلام خپل قوم ته وایي د خدای نه استغفار وغواړئ بخنه اسمان به در باندې بارانونه وري بچی بم ډیر شي باغونه بم ډیر شي مالونه بم ډیر شي نو کله مال ډیر اول څوک غواړي چې زما مال ډیر شي کاروبار کې مې خدای برکت واچي اقتصاد مې خشي ضرورت د زندګۍ زما پوره شي د دې لپاره دا بهترین علاج دی چې سړی استغفار ډیر وایي کم سے کم 1200 کرته روزانه سړی استغفار وایي او دا سګرانه خبره نه ده زر کیږي استغفر الله تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیه یا استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه یا کدا نشي ویل استغفر الله دا خو اسانه خبره ده استغفر الله 1200 کرته روزانه دا بندوي دویم نمبر درود شریف استغفار سره سره سپای پکې راش ګنا نه دي توبه وستا خله دې سپاش شو زړه دې سپاش استغفار خو توبه ته وي خدای نه دې بخنه د ګناونو غوته او زړه سپا خله سپا اوس په دې پاکه خله د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف سره شروع کی وصلی الله علی النبی الامی اللهم صل علی محمد النبی الامی صلی الله علیه وسلم دا د مانزه درود شریف کم درود چې تا ته اسانی هغه درود وای او ګڼ کرته وای 200 کرته زر کرته حدیث کې دي چې څوک زر کرته روزانه درود وای د مرګ نه مخکې د ځنکدن په حالت کې به جنت کې د خپل مقام خدای خي دا درود شریف او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی جنت کې به ما سره نږدې سوکي دا هر سړی دا خواهش دی او خوښه ده چې د سید الکائنات صلی الله علیه وسلم سره ز جنت کې نږدې یم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی ما سره په جنت کې هغه څوک نږدې چې څوک را باندې درود شریف ډیر وایي او دا درود شریف چې مونږ وایو دا ملائکه ورسوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم پلان کې زوی پتا درود را لګلې پلان کې زوی پتا څومره خبره ده نو درود شریف ته مونږه کار وایو دا ډیر وایي زړه بم خوشاله قسم دې په دنیا کې خوشحالي نشته په پیسو کې خوشحالي نشته په حکومت او په قدرت کې قسم دې چې خوشحالي نشته خوشحالي صرف او صرف د خدای سره په مینا کې د الله په ذکر په عبادتونو کې خوشحالي ده بس زړه به خوشاله دریم نمبر کلمه طیبه ورد لا اله الا الله لا اله حدیث شریف کې دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی څوک چې سحر مانځه نرست لا اله الا الله سل کرته وای اخره کې ور سره محمد رسول الله ویل پکار دی نو دې چې د قیامت په ورځ راشي نو مخ به د سپوږمۍ په شان ځلیږي روخانه به لا اله الا الله نبی کریم صلی الله علیه وسلم و ایمان تازه کوي صحابه او تاسو که قربان د ایمان د تازګۍ څه مقصد دی وای د ایمان د تازګۍ مقصد دا چې بار بار لا اله الا الله وای لا اله الا دې سره ایمان تازه کیږي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی افضل الذکر لا اله الا الله بهترین ذکر لا اله الا الله لا اله الا الله وای بس او ور سره سلورم خبره چې سره سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا وې دي کې د ټول کلمات را نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې تاسو د جنت په باغچو تیرېږئ نو پکې اوسئ صحابه او تاسو که قربان د جنت باغچې سدي کم ځای نه دي وای المساجد جمعتونه دا د الله تعالی باغچې دي د جنت باغچې دي د جنت باغونه دي جمعتونه بهر سړی یو شانی چې په جمعات قدم راکی دي سړی بل شانی شي زړه ته څومره سکون میلاو شي بیا صحابه او تاسو که قربان د جنت په دې باغونو کې سریدلو څه مطلب دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وایي سریدلو مطلب دا چې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا پکې سړی بار بار وایي
دا پکې بار بار جمعه ترانه نه وته 2 رکعات تحیت المسجد وکا کټیم نو پوهې دې چې یو منټ دی اوس رانه تکبیر اولازي او جمع ودرېږي بس کېنا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا ځان سره وایا 2 کرته دی ویلې 3 کرته دی ویلې ان شاء الله تا ته تحیت المسجد ثواب ملاوش څومره غوره خبره ده دا اسانه ذکرونه دي د دې سلورو ذکرونو خو تاسو مونږ ګوره اهتمام وکړو کم سے کم سل کرته د سحر مانځه نه وروسته استغفار وای استغفر الله تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیه سل کرته درود شریف هر درود شریف تاسو ته آسان او سل کرته لا اله الا الله اخره کې محمد رسول الله او سل کرته سبحان الله والحمد لله ولا اله الا والله اکبر دا کار چې سحر مانځه نه وروسته مونږ نه پوره کړی دا سلور سوا کرته باید چې یو کار مونږ او ورسره یو حصہ تلاوت یو پاو تلاوت نیمه سپاره تلاوت یو سپاره تلاوت کسبنګری یو نیسی کوله یو رکوع کوله کم سے کم قرآن راواړه ولګ یو څو آیات پکې وای بیرته باندې کړ قرآن سره به تعلقي چاته چې قرآن ناظری سره ورځي ګوري دا یاد ساتي چې سحر مانځه نه وروسته به خامخا قرآن را خلاصې یو آیت پکې وای 2 آیت پکې وای یو پاو پکې وای چې څومره دی واسه یو مقدار معلوم کا روزانه وای یو وخت به راشي قرآن به ختم شي کم سے کم دا کار کول پکار دي او د دې سره مونږ دا د سحر مانځه نه وروسته او د مازیګر مانځه نه وروسته دا سلور نو د ورځې ابتدا بم د الله په ذکر شي د ورځې اختتام بم د الله په ذکر شي نو الله به زمونږ نه څومره راځي شپه بم ختیر شي ورځ بم د الله تعالی په مونږ داسې تېره کې د شیطان او د دشمن نه بم خدای محفوظ وساتي او شپې به هم د شیطان او د هر قسمه ضررناک دشمنانو نه محفوظ وساتي نو مونږ تاسو د دې اهتمام وکړو دا عزم وکړو ګورئ دا عزم کو قسم دے گورے بل سکے خوشحالی نشتوار سڑے دا کوشش کئی چې زان پر راحت کم زان په آرام کم ما ته خوشحالی نصیب شي زه د پریشانیو نه ختم شم د هر چا دا سوچ دی او دا منډې دی او دا ترلی دی او دې کې نشته کم څه پسې چې روان دی او څه طلب کوي هغه دې منډو کې نشته هغه کښېنه په د خدای ذکر کوه بس خو زړه به دې خوشحالی لکه موږ د زړه خوشحالي غواړو د زړه اطمینان غواړو دس بکار او دل با یار بس د خپل کار کوا خپل دکانداری کوا خپل زراعت کوا خپل تجارت کوا خدای یادوا بس د خدای یادول چې تا ته کم څه اسانه یاغه کوا او د دې سلور ذکرونو چې مونږه اهتمام وکړو د دې احادیثو کې ډېر تاکید راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې ډېر تاکید کړی الله به زمونږ نه څومره راضي الله به زمونږ صحت برقرار وساتي بیماریو نه به محفوظ کړي الله تعالی دې ما تاسو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي درود شریف و اللهم صل علی سیدنا محمد النبی